واغسته مینندر دا ولغوله او د مینندر د ټولو نه غټ کتاب او غټه کتبه د شینډن د باجوړ هغه شینډن چې کوم دی د هغې نه دا کتبه او دا کتاب ولې راوتلی د مینندر کیسې لیکلي او د هغه ټبر د مینندر یوناني ټبر چې مینندر دونه لوی سړی دی که نه چې مورخین لیکي چې دا د سکندر نه هم مخکې سړی دی او دا هغه وړاندې سړی دی چې د هغه په دور کې زموږ د پښتو کتاب ملنډاپن لیکلی شوی دی او د دغه ټوله کتبه هغه د باجوړ د شینډن نه خانانو ته اوس ډېره جوړه کړې ده زه یو پیاله چای مې ته هم څښلی او ډېر ښه خلک وو ډېر راته کلک شوي مېلمه شپه کوو خبرې کوو دا خو لکه زه نورو ځایونو ته تلمه نو هغه شینډن کې د هغه مینندر هغه هر څه راوتي دي نو مینندر دا ولې غوره کوله ملیکه یې ته سوات له ورکړه دا وړاندې ښځه ده چې زموږ په سوات باندې زنانه حکمرانه پاتې شوې بادشاه پاتې شوې ده سکه یې شته کار یې شته نوم یې شته تاریخ یې شته په هغې به چېرته بیا وغږېږو او مینندر دغه د باجوړ راټینګ کړو او دا وړاندې ډبرلیک دی د هغه وړاندې چې په دې ډبرلیک کې د اشوک مهاراج چې کوم ځای کې نومونه په ډبرلیکونو کې راغلي دي نو هغه د صفت نومونه دي او دا وړاندې ډبرلیک دی د مصر د شینډن ده چې په دې کې د اشوک نوم اسو لیکلی ASO اسو نو یا به د باجوړ خلکو اسو وی او یا به عام نوم یې ده خو په نورو اسو نشي دغه یوه کتبه ده چې په هغې کې دا نوم اسو دی په اخره شینډن او باجوړ له چې زه لاړ شم په باجوړ کله فلم جوړو که خیر غږو که که نه او به په باجوړ کې کوو نو اوس ډېر چکدرې له راځو نو یوه خو دا سکندر خپله همدې له غوره کړه او ښه خو نړۍ د ایمان جنګ وشو دواړه طرفه یوه او په دې کې دغه پېغلې جنۍ زرکرنګه جنۍ چې پاتورشوې وه هغې جنۍ چې کوم کار کړی په هغې زه درته کتابونه به اوس وښیم که څوک ګورئ ځان له والی که نه شئ که ما کاله ته راشئ ځانه فوټوسټیټ کړئ فلحال په دغې باندې 21 کتابه خو زما سره دي بیا تاسو وګورئ د دې نه وروسته چې موږ راشو نو خبره به لنډه ما خو تاسو ته وي چې بیا ډېر اوږدېږي تاسو نه یو تپوس کوم اسلام مسلمانان چې رالو که هغه عباسیانو که عراقیانو که عربانه چې وه خو دا غاړې چې رالو نو یوه خبره ته نه وي کوم اکثر پرې دا خلک نه دی پوه هېڅ دې څه میسیجونه کوي او پوسټونه کوي دې سوات ته وروسته راغلی دی اسلام دې ملکنډ ته وروسته راغلی ټیپ ده چې دوه ډبرلیکونه یې زموږ سره د مسلمانۍ دي یو د سوات په وډیګرام کې بل په ظلم کوټ او تاڼه بټ کې دی خو دې راغلی د کابل نه په دغې طرف نه زه دا هم دا دیر او دا چکدره او دا ځایونه غوره کړي دي د هغې نه دی نیم پوځ را پورې وتلی دی په دمغر باندې او نیم پوځ تللی پورې د ګاډو ډاګۍ چې ورته وایي په کابل کې د هغې سره را پورې وتلی دی وډیګرام ته او بلکوټ او دغې ځایونو ته نو یو خو مسلمانانو دا غوره کړو په دې به بحث کوو چې دا ونه غوره کړو د دې نه چې وروسته بیا موږ راشو نو یو خبره کوو بابر خو چې په هر ځای کې جنګېدل دی په هر ځای کې مړي جوړې کړي دي هغه د کابل نه راواله تر دې خوا پورې او په کوهاټ کې په بونو کې په سوات کې په دې کې په دې شک پکې نشي خو هغه ولې چکدره غوره کوي دا یو سوال نه دی چې هغه چکدره غوره کوي بابر نه ولې غوره کوي په دې پسې بیا د هغه نوسی اکبر اعظم هغه بیا چکدره غوره کوي باجوړ غوره کوي په باجوړ کې که تاسو لاړ شئ نو هغه ګبري چینه هم ده او هغه د مغولو هغه جومات هم دی ما پکې دوه لمونځونه کړي دي هغه چینه هم ده او هغه جومات هم دی او هغه هر څه دي نو بابر دا دې ولې غوره کوي بیا داسې شی دی چې ته لکه د دې ځای نه ځې د بابر پړه کې خو دا و چې هندوستان باندې نو ته چې هندوستان راغلی نو بیا به ځان له لار ګورې او دا دروازه ده ګیټ اپ په پورته خو ډیویژن زموږ نه جدا خو دې به وایي چې ګیټ اپ چاینا او ګیټ اپ چاینا ورته ولې زه لوارۍ چې کله انګریزانو جوړوله او د انګریزو اینګۍ اوبه شوه د وروسته
او فارورډ پالیسي جوړوله او جړلې قسم دی چې تاریخ وګوري په خپله به پوه شي چې انګریزانو جوړل یوې مسلې ته د لوارۍ یوې فیصلې ته انګلستان حکومت ادې مشورې ته کېناستو او دا بل په پېښور او دلته څه شی په ډیلي کې کېناستو د روس راغی خدای خیر د هغوی ټول زور بیا په دې چې دل تاسو والی چکدرې ته وځئ نو چې چکدرې ته موږ وځو نو په لوارۍ باندې به وځو نو دا چترال په لیکه باندې چې روس دا غاړې را روان دی د واخان نه د تاجکستان نه هغه ریاستونه چې اوس ځان له آزاد کړو د روس سره په دې ریاستونو نه روس را روان دی د دې دپاره هغو په چکدره کې دا دونه آبادۍ کړې دی تاسو خو لیدلی پیچنګاټ پکې ښکلی دی چرچل هغه شی دی پکې او دېخوا هغه قلا دی او سکاوټ دی او دا دی او شیشې وه او شیشه راکاږه یعنې زما دې قسم وي چې هغه ځای ته د دې دغه ګورې زموږ دا ملګري سرسري کار کوي هلی ما ولیکو تاسو د انګریز دغه پالیسي وګورئ صرف د دیر په رڼا کې چکدره فرم چکدره ټول څه دی لورۍ د رجوع ته لورۍ وایي موږ خو لوارۍ وایو هغه تاسو وګورئ نه یې اوبه کېږي اینا چې لکه که موږ چترال ته په دې طرف باندې وانهوړو نو وروس خو به راشي غرق شو نو هغو غوره کړو خبره لنډه و نو انګریزانو دا ونه غوره کولو دغه لږ دی خو د هغې وجه ده ما ته وایي چې ګیټ صاحب چاینا اوس که ته روس ته ځې نو ته چې په دیر باندې نه ځې ته روس ته نشي تللی واخان ته تاجکستان ته او هغه بیا ازبکستان او ستان دغه ټول په مخه باندې ته دغه کوې د هغه اړیکه ته راوځې نه چې ته په دیر نه ځې نو څنګه به ځې دې طرف ته د هغو دا خیال و چې دې طرف ته خو د کوستان اباسین کوستان او د چیلاس او د داریل او د تانګیر کوستاني پراته و هغو په دې طرف باندې د هغو خط پکې شته یو بل ته خطونه لیکلي چې وای ناټ ان داسې هغې وجه دا دی چې دا دونه ګران طرف و که تاسو د موزیتون خطا شو بخښنه وایم که تاسو د هیوانسان سفرنامه وګورئ هغه د بلا بچې په دې کوستان راغلی دی توبې ایستې چېرې په ګټو کې اوسپنې ټکوالي دي او هغې ته یې رسۍ اچولي دي او د سړي سترګې تورېږي او کته اباسین سینتو ورته هغه لیکل دی چې سینتو کته بهېږي سړي کاذګر زیات په دغه وخت کې په دې باندې څنګه راغلی د نبي علیه السلام نه څه کلونه مخکې هغه په دې طرف باندې راغلی نو که تاسو هغه وګورئ بیا به دیر سره ډېره مزه درکړي نو زما مطلب دی چې داسې په مخه باندې راځئ نو موږ انګریزانو ته راورسېدو چې انګریزانو ولې دیره او چکدره او دا ځایونه غوره کول نو خبره به دې ته اوس راولو نو دغه ځای کې یو طرف ته خو د دیر خلک ښه محنتي خلک دی فصلونه یې ښه کېږي پښتونولي د هر چا نه ښه ده بلا کڼه کې که تاسو وګورئ که نه یوسفزي چې رالو د یوسفزو غټه خره رقم دی شوې تاسو ما په دې پوه کړئ سوات او چکدره او دا څه دی تاڼه او پټخېل او دا لږ بیا وروستو هغه خو په هغې طرف باندې رالو هغو باجوړ او د باجوړ نه دیره پورې دا ځمکه ونیوه که تاسو اورېدی شئ زه به په دې منځ کې دې غوروالی ډېرې خبرې تاسو د کوشان دور وګورئ د کوشان یو څو تاریخونه دي تاسو سره به جدا اخیستی ما به جدا اخیستی ما سره یو شپږ دي تاسو د کوشان تاریخ وګورئ د تیمرګرې بنیاد او د دې نوم دواړه دا خو هسې وایه څوک وایي تیمور راغی او څوک وایي دا تیمور خان کړی وه دا ځان هغه چې د کوی نه ولي خدای بندیانو کوشان وګورئ دا کوشانو کړی او نوم یې ورسره لیکلی نوم یې شته دا تخبایي یو ټل وه دا دواړو په منځ کې به تله راتله وه باچا هغه لور چې هغه په تخبایي کې وه هغه نور دی خو تیمرګرې وو او زه تللی وم معلومول مې چې د بلامبټ او دې سره د ډي سي صاحب دا دفتر چې د دیر دی که د دې نه لږ وګورئ دغه ځای کې سکندر د راپورو دي نو په دې کې بیا که موږ په کړو بحث کوو نو په دیر کې دونه بلها تحقیقي تهذیبي ثقافتي کلي دي چې هغه خدای خبر چې زه بیا په میاشتو کې به وکړم او که به ونه کړم ګندګړ تاسو وګورئ په دې نوم باندې تاسو سوچ وکړئ سواتي باچا چې دلته وواړی شو په سوات کې د دې نه لاړ شو نو هغه په دیر کې بله باچایي جوړه کړه ما له ژړا راشي تاسو د خپل کلو د ساتلو نه ما هغه دغه کې مونځ کاوه اوس بوټې له ګل دی راني سړي ولاړو مې دغه کور دا کم کړی دی
وې مېلمه په دې دغه لیکل دي نه ما تاسو وې موږ ورته راڼۍ نه مې ښکلی خلک دی دا هغه راڼۍ ده چې د دې ځای نه د سواتیانو باچا وتښتېد دا زوحه به د هغه ښځه وه هغې ښځه چې باچا مړ شو ناغزي وله دا یو جاګیر ورته دی که کلی ورته که نه خدمت دا اوسېدل او دا نه د هغې راڼۍ په وجه باندې د هغه راڼۍ پاتې شوه نه موږ کله وایي داسې چل وه کله داسې په هغې کې سړو مونځ کوو ما زه ډېر خفه کړی یم 2.5 که 3 ګنټې خو پکې تکۍ یې واضح کړه د جمعې مبارکې ورځ وه هغه حاجي صاحب نه و د جماعت اسلامي نوم یې رانه چې هغه تقریر کاوه ډېر خفه کړو چې موږ هلکه د لارې مسافر یو موږ ځو که نه خیر نو بیا د دې نه که تاسو راوړئ ګندګړ نوم خو درته ما واغستو تاسو سره چې دا نور کلي دي تاسو سره رباط شته خال در سره شته اوډیګرام در سره شته اوس اوډیګرام ځان ته د باچا ځای نه دی دا اوډیګرام له موږ سره په پښتونخوا کې نه لري ولې دي خو اوډي مشر و ګرام د هغه درخلافه نه موږ دغه منلی یو خو د ځان نه شاته ګزاره جو هغه شته تاریخ رانشي نو تاسو په دې کړو باندې به موږ بحث کوو چې په دې لکه بلام بټو دا موږ هغه پښتو په وجه باندې لاین کوو که نه بلام بټ وایو ها بالام بټو څومره غټ ګورنران چې ناست دی چا په دور کې ناست دی او چې هغه اکبر خان لالا په دې اثار قدیمه کې په دې کې ډېر تکړه دی عزت یې ډېره پایداره مخونه تیاله لارښودنه نه کوي هغه غریب سره څونه په دې باره کې څونه دغه یې وکاتو دا انسکرپشن څه یې ډبرلیکونه یې وکاتو ځایونه یې وکاتو کله ځي په عجایبګر کې لیکچر ورکوي کله په بل ځای کې تاسو د دې خلکو څه څه پیدا وکړه په راموړه باندې چې هغه د ما سره کم په فیسبوک باندې بحث کړی دی په اوج باندې تاسو د دغه ځای کې ګوره داني صاحب د کنل کړي دي زرتش هر څه یې راویستي دي د ډي سي دفتر په خوا کې عدنان ډېری که څه ورته وایي تاسو سره په اوج کې شوفه نه نو زما مطلب دا دی چې لکه له موږ سره دا تاریخ ټول ژوندی دی د کلچر په باره کې پوهانو دا لیکلي چې په دنیا کې هر شی ورکېږي خو لکه هغه دا وایي چې دا کلچر نه ورکېږي کلچر خامخا لکه د یو سرتېري ورک شوي بوټي نه بیا چېرته سره راښکاره کړي نو تاسو دغه خپل بلامبټ وګورئ د عدنان ډېری وګورئ د علي صاحب د خدای خبر ضرور ده چې په ډېر غټ کار کړی که ستاسو په کار وکړه نه د هغه زیات څیزونه په دې باندې په اینشنټ پاکستان کې چاپ دي ډېر مضامین کې لیکلي دي نو ستاسو سره یو دغه تاریخي ځایونه دا نومونه نو خبره چې کومه موضوع ده هغې نه به ډېر لرې وتښتي زه به یې راټینګولی نه شم نو په هغې به بیا چېرته بحث کوو به کېږي میدان څومره خدای نو ستا دغه ځای ته میدان ولې وایي ما به نه پوه کوئ په دې کې جازونه کوزېږي اډه ده په دې کې څه دی میدان پښتنو هر ځای ته دی هلته خو بازمیشانه جرګه چې کېده نه میدان نو دا چېرته ګپ و که نه دغه شانتې تا و شېرۍ دره ته وسواله د خدای بنده نو اوس چکدرې راځو چکدره ما خو درته ووي چې دا دونه باچان او دونه خلکو غوره کړه او هغه راله ولې غوره کړه دا لکه په بند اعظم کې چې ورمېږي او جرجور چې موږ یو شي ته وایي چې لکه جرجور او د مارۍ نه یې ونیو دغه پیل نه یې ونیو دا زموږ د نسابت د ویجن او د ډیویژن نه بهر واله په پورته کوستانونه او د ګلګیت او چیناس او بیا هغه د چای نه پورې دویمه غټه خبره دا وه مرګرو په بل سبا به که خیر موږ د ریخمو په لار باندې یو فلم غږو د ریخمو لار وړاندې لار وه چې په هغې باندې پښتون په عراق کې په ترکي کې په مصر کې په شام کې په یونان کې وپېژندل تجارت پکې ده پښتون که کوم سړی په تجارت کې نه پوهېدو زما په شان ساده باده څیز و هغه به دغې خلکو هغه قافلې بویې څوکیداري به ورله کوله بدرګه به ورله کوله ښه تاسو وګورئ چې اوس د ثابت دنیا تجارت زما په کور کې کېږي چې د هغې مشر ځای باختر یا بلخ یا دا و که نه ما چې اندازه ده کولې په هغه د عیسی علیه السلام نه 3.5 کاله مخکې کاروان راځي قافله راځي د څو ملکونو ملګرو د 50 ملکونو خلک راځي چین ته په دې لار نو که د چین نه مال راوړي نو هغه هم په باختر کې بدلوي او که د یونان نه ترکي نه او د عراق نه راوړي نو هم یې درځي
زه خو کله کله ملګرو سره خاندم یم دا ځینې پښتانه چې دا دعوه کوي چې موږ بني اسرائیل یو ما وایي دا خو سړی دوی په دې تجارت کې تله راتلو شو هلته به کوم دا خبره چېرته شوې دا به دا موږ به دا ګورو چې غټ تاسې په زموږ بل ډول ځای چې پښتانه بهر څنګه وپېژندل شو د هندوکش نه دي بهر څنګه وپېژندل تاسو دې غر ته تاسو هندوراج نه وایه دې ته هندوراج څنګه وایي هندوشاهي کته په صحابه او پهان کې بادشاهي ده او پلازمینه ده او تاخې ده حضرت ته د هندوراج خبرې کوي موږ چېرته په دې سوچ کړی چې هندوراج ولوي نو اوس راځو دې له چې دغه تجارت کېدو نه رباط ستاسو سره دی رباط د دنیز یو سرای ریسټ هاوس او ګیسټ هاوس او دا زموږ سره په پښتونخوا کې یو ولس دي دا چې به کوم ځای خلکو شپه کوله دمه به یې کوله ما په خپله هغه لیدلی چې د کوستان د غاړې نه به خلک راته په سن دا اوس تېر شو 1997-98 کې اوسنۍ خبره کوم ما په هلهي کې لیدلی و هغو سفرونه جوړ کړي وو هلکه ما یې داسې وي دا خو پخوا وې ډېر کې د غټ تجارت و اوس یې د سړکونو وران کړو اوس کله کله راځي هغو ته سفرونه جوړ کړي چای به وله پخوه ډوډۍ به وله پخوله وی دا خو دا ټول کوستان ګرګي تېدي چې به راته و په دې اباسین به پورې مایرې ته شام ته شنګ ته دې ته پورې وته او بیا به خوازارې ته وته نو موږ دغه خلک که موږ څوک په تجارت نه پوهېدو خو نه به پوهېدو خو تاسو وایئ چې دونه ملکونه زموږ سره راځي نو زموږ سره به څونه نمونې سکه پیسه په چلند وه موږ به پې څونه پوهېدو د دونه خلکو سره چې اوښان او غوان او سانډګانو باندې بوجونه به یې راوړه او بارونه هغو به څونه واښه غوښتو هغه خلکو ته به ما څونه ځایونه سرای او دا تاسو چې دا سرای نه وینئ چې په پېښور کې پلانی سرای پلانی سرای دا سرای موږ جوړ کړي نو تاسو سره په دیر کې سرای نه دی نو په دې سرای کې به دا خلک موږ سنبالول هغو به معلوم بدلاوه ډوډۍ به یې هم خوړه شپې به یې هم کولې نو ته ووایه چې زموږ څونه ژبې زده دی څونه په خوراکونو پوهېږو دې کې که څوک ناجوړه کېږي نو موږ سره به د طبابت او د ډاکټرۍ څونه کول وو د دې کې که د دې ساورې ګډوډ کېږي موږ به د هغې د موږ سره به انتظام نه وو دغه باختر ته به زموږ شانس پلیس دی د دې به مالونه هر شی بدلېدو موږ هره سیکه پېژنده هر نسل وپېژنده د هره ژبه وپېژنده د خلکو سره لین دین نه کوو نو زما مطلب دی د هره نمونه وزن ترکاڼی نه چې خلک تړل کوي او که نه هغه وپېژنده نه چې نه پېژنې دونه دنیا د دونه ملکونو سره تجارت څنګه کوي دا فخر افتخار موږ ته په دنیا کې معلوم حاصل دی د اورګرید نه وروستو د اوستا نه وروستو چې زما سره د ښه ملا وه زه د هغې باچا وم او د دنیا 50 ملکونه به ما ته لاس په سلام وو زه په دې چل خلکو پېژندلی یم دا خو زه به ته بیا ووایم چې موږ وایو چې پښتانه څنګه وپېژندل شو دا په هغه شپه ډېر خوږ بحث وکړو که خیر نو دغه تجارت چې کېدو نو په هغې کې هغه تجارت چې هغه به د روس غاړې ته کېده په بره سنټرل ایشیا کې دا لاندې خو به زموږ سره په دې طرف باندې وشو که نه خو چې بره سنټرل ایشیا سره به نو هغه قافلې به د چکدرې په طرف باندې لاړې چترال ته به ورسېدې او واخان په کاریډار دی که څه شی دی په هغې باندې به دا اخوا تاجکستان ته نور ستانونه دي او وروسته دا به هغې ته لاړ که داسې به لاړو په طرف باندې نو دا به چې بیا وروسته شو د روس نه چې به دوی ووته نو هغه مشرقي جرمن او یورپ ته به بیا دا خلک داخل شو او زه اجمل الله ته سلام کوم خدای دې قبر د نور ډک کړي موږ یې غوښتي وو هغه هلته وې راشئ څه ویې نه موږ د هغه په دغه باندې دا تاجکستان او بخارا او دا لیدو هغه مشرقي جرمني کې راګرځېدلو نو د خدای بندیان نه داسې معمولي وطن نه دی یقین ته په الله وکړئ دویم به درته بیا به زه کتاب راوړم زه به هغه وښیم په سر نشم راکولی وایي چې د سکندر اعظم په یونان نه چې راوت نه وایي واورېدو زمونږ دا خطه په یونان کې په روم کې په دې مشهوره وه چې دا دنیا وروستی سر دی او د دې نه اخوا یو ټیپ جنت دی هغه جنت چې ورک دی دا دی نو هغو فیصله دا وه په یونان کې په روم کې لیکلی شوی تخت هغه وایي چې هغه جنت دلته دی بیا سکندر هلته د هر سړي ځان له دیوتا و نو سکندر هغه دیوتا چې کوم وه ګاډ نو هغه جوپیټر و
نو سکندر چې راته نو هلته ورته ارسطو غوندې استاد هغه ورته وایي چې په دې سوات کې یو غر دی او اعلان ته ورته وایي او په دې چې سړی ودرېږي نو د جوپیټر ګاډ په خپو باندې لاس لګي بیا هغه وایي چې یهودیانو خو هغه کتاب به وینئ یهودیانو خو کلکه عقیده ده چې سوات د دنیا من دی د سوما ذکر به وکړو د سوما په شرابو پسې چې دا خلک دونه مړ کېده او زما نه یې غوښتو ما پرې ډېره زر مبادله په هغه وخت کې ګڼله خو هغه دا وایي چې دا هغه جنت دی چې په یې کې شراب او کباب او پلانې او پلانې هلته چې دا د کلاش خلک ویني د کاپرستان نن هم دا فخر افتخار موږ ته نه رسېږي چې زموږ سره د ریګوید نه هم اخوا د څلورو شپږو زرو کالاچیان په هغه مذهب کې په هغه رسم رواج کې په هغه دود دستور کې شته دا زموږ دا وطن زما د کار بعض وخت کې راځي زموږ دا وطن زموږ د ترجماتو ملګرو هم نه دی سټډي کړی یعنې ما چې وکړه که نه په بله ما یو خبره په دې فیسبوک چاته کړې وه ير مې شو وایي چې د ایران خلک ترې د هغه خو چې دلته وپا هندوکوش کې بیا مایګریټ شول خو ایران ته لاړه خو ډېر غټ خلک لاړ شو مایګریشن کې خو هغه وایي چې د دارا مور او دارا دواړه د بل خو څپال یو درې څپې کې لیکلي هغه نسل یې ورته ټول کول دی هغه هر څه یې ورته کول دی نو دا چکدره وه دې چکدرې ته موږ راورسېدو په هر حال څه لږې ډېرې خبرې څه سمې او څه ناسمې خو لکه د چکدرې هغه اهمیت اوس د چکدرې تاسې وګورئ دا خو پردي باچیان دا ده چې موږ د یو بل سره لانجوت یو او موږ هم کله خراب کړی دی او کله ورطرف کړی دی خو الحمدلله دا وطن نن پورې د لاسو نه نه دی ورکړی زه سلام کوم دې پښتنو ته موږ باندې موږ دل شو په قسمونو دل شو هر چا دل شو بدل نه شو نن هم چې کومه ژبه کم دود دستور کومه قبیلګي کم کلچر له ما سره د ملک احمد په ورځ کې د شیخ ملي په ورځ کې نو دا سره بیا راغله نه رانه ژبه چا یې راکړه یو کوجازي د ما نه زما ژبه یې رانه کړه نه خاوره زما د خپو نه وویسته نه زه د خپل تاریخ او د خپل کلچر نه بېغمه کړم د هغې خو لنډی مثال دی ما په یو تقریر کې وویلو چې زه د سوات خلکو او نورو پښتنو ته په دې هم سلام کوم چې موږ اعلان شو کوڅې را د وینو ډکې کړې هر چا چې ډکې کړې په دې به چېرته بیا غږېږو هر چا چې وکړو کور سره یې اعلان کړو خو الحمدلله چې موږ طالب ته تسلیم نه شو کور سره غم وشو خو لکه ما طالب ونه مانو دا یو سړی مري هغه وایي که نه وایي دله مري او ارګي پاتې کېږي الحمدلله موږ ارګي نشي مرو به سړی مري نه په خاوره مړ نه شي نو په څه به نو تاسو دغه وګورئ نو دغه ځای کې پکې دا چل لکه هم وشي بیا ستاسو د خاورې خپل محلي خلک چې پیدا کړی یو خو دا خو نادیاز بابا قبر دی خدای پاک د نور ډکي چې وړاندې سلسله چې وړاندې سلسله سټیټ هغه جوړ د مرزان خانانو جوړ نه کو د صحابه خانانو جوړ نه کو د سوات خانانو جوړ نه کو اخو نادیاز بابا جوړ کو او اولاد جوړ کو دا د فخر افتخار خبره ده او زه په یوسف زو نه خفه یم که سمې ګڼم که ناسمې ګڼم خو د شیخ ملي بابا او د ملک احمد نه مې ډېره غټه ګیله ده هلکه دې ځای نه د دارل ټانګیره پورې تاسو مه کوه هغه ته حکومت نه جوړوي ولې بهرحال هغه ترخې خبرې سره بیا جړه ورځي کوو به نو یو خو تاسو ډېر واده وړاندې سلطنت یا باچایي هر څه چې ورته سټیټ ورته دا یې جوړ کړو دا په یوسفزو کې بل چا نه یې کړی هغه په پښتنو کې باره په لوی نغري کې که احمدشاه بابا یا میرویس بابا بنیادي خیال راغلی په مخه هغه خو لا بله خبره ده خو دلته بیا د دې نه تاسو والی تاسو سره حیدرعلي ګبري غوندې سړی دی له ما جوړ پرېږدوئ ما زه خو به دعوه کوم په سر کې به قرقره لرم خو تاسو یو کار وکړئ مرګوړ زه ته یو خبره کوم دا لاهور والا ډېر چاډک دی کتاب نه پاڼې وباسي هغه په تاسو درخرڅي کې تاسو بیا جنګ کوئ
تاسو ځان له د بابر هغه کتاب وایي چې هغه د ترکۍ نه ډایرکټ ترجمه شوی په 15 کاله کې ښځې خاوند کړی دی. ما هم دا د لاهور د اغوستې او ګډې وډې به م نه ویلی هغه چې نو خو سترګې مې رانه شو نو که حالات خو داسې نه دي. تاسو دپاره د خدای د بابر هغه بابرنامه چې هغه د ترکۍ نه ترجمه شوې ده او د هغې ترجمې نه پې علاوه هغې ښځې خاوند دونه نوټونه لیکلي دي چې هغه ځان له 2-3 کتابه دي. تاسو هغه وګورئ. بابر دغه ته دنده قلات سوال جواب لیکي حیدرامي ته وایي توره وغورځوه هغه یې مور لا داسې نه راوړی چې حیدر ورته تورې غورځوي. او په دغه وخت کې دا سټیټ چې و دا د کاپرستان د خلکو یعنې مسلمانان نه ول دا د هغو د ګبریانو د یوسفزو او لکه شریک یو شی و. او بابر لیکي چې موږ دا قضا ووله دا کلله موږ خو غضب دا دی ما خو ورور وژني که ما خو بل سړی دي چې وژنه یوسفزي د رزاکو سواتیانو دا څه دي تاڼه کې چې ډېر دي ملګري هغه جیبګري نه شلمانیان اووه قامه ملګري چې د بابر ملګرتیا وکړه خپله یې دراني وکړو. نو بابر تاسو هغه خپل لیک ما خو زه خو مطالعه کوم. بابر لیکي چې موږ په کلا کې دننه ګرځېدو نه دونه مړي شوي چې موږ ټول زما لښکر او زه موږ د مړو په خېټو ګرځېدو. نو ځان یې مړ کړو باچایي ړنګه شوه هر څه وشو خو تسلیم نه شو. دا څیزونه غواړي د خلکو. بیا تاسو وګورئ د چکدرې نه 2 خیلونه یو د شاندیل بابا خاندان هغه د دې ځای نه په مسافرۍ کې یو اډکځي ونین چې موږ وایو ونین شو او د دې ځای نه ځي او د کشمیر د راڼۍ سره ساز باز کوي او د کشمیر دغه صلحادیو سره ساز باز کوي او د کشمیر باچا جوړېږي. او د هغه په خاندان کې بیا په سوونو کالو باندې د هغه په اولاد کې باچایي چلېږي او نن هم د کشمیر خلک زه خو زه هم راځم د کشمیر خلک وایي چې که کشمیر چا جوړ کړی نه دغه افغانانو جوړ کړی او هغه چې جوړ شوی دی جوړ شوی هغه ته وډه بابا وایي شامل ته وډه بابا وایي. بیا په دغې پسې خپله قبیله ځي ما یې لږ درک لګول دی نور به لګومه. چک خاندان د دې چکدرې دا نوم چې دی چک خاندان بیا د چکدرې نه پاسې ځي خپل خلک وایي او هغه د اکبر و په 1500 خطا پکې نه شم 1500 ټیک دی واخوا په 27 کې جهانګیر مړ دی خو دی به چېرته په دې پای نه خو لکه د اکبر باچا بیا دا چک خاندان و د هغې پورې دا باچایي وه په کشمیر. بیا د خدای پاک احمدشاه بابا قبر د نور ډکي چې هغه بیا دغه واغست کشمیر او بیا پې ډېره نیټه د پښتنو حکومت او زه زما ته هغه ډېر نسل دی بلا یاد هغه پښتو پکې ژبه ترې رانشي لږه پښتو وایي خو دغه پکې دی هغه پټ پښتو به یې ښه په نه راننل نه کوي دننه کورونو ته بې ستر متر رانهیي څوک نه ډېر زیات دي. نو زما مطلب دا دی چې تاسو وینئ چې 2 کسان سنګل مین د چکدرې د دیر نه پاسي چې دی په کشمیر کې سلطنت جوړوي دې ته مټې وایي دې ته ویجن وایي دې ته سوچ وایي. بیا تاسو دا وګورئ که نه چې زموږ سره عمرا خان غوندې هیرو پیدا کېږي چې هغه انګرېز چیلنج کوي دا خو موږ عمرا خان دا وپرځو خپل قوم سره راولنګه بنګه وکړه بیا خلکو زه چې لاړم د هغه په قبر باندې په کابل کې دوا غوښته د هایر سیکنډري سکول په خوا کې کړی اړه مې خراب شو څونه زړور سړی انګرېز چیلنج کول چېرته ګپ دی او هغه هم زموږ په وجه و د انګرېز چېرته والی شو. خو بهرحال دا ستاسو هغه غیرتي خاوره ده چې په دې کې داسې وخت په وخت دومره خوشبوناب ګلان ټوکېږي. داسې که ته زه یم که نه ما سره په دې باره کې ډېر ښه پرسنالټیز ډېر شی دی که نه نو زما مطلب دا دی چې ستاسو سره دا نمونه خلک هم شته. بیا دلته وینه چې د بابر د لاسه د یوسفزو د لاسه عزیز باچا ووته او نیاک درې دیر ته لاړ شو هلته بیا باچایي جوړه کړه او ډېره نیټه وه 79 پورې باچایي وه
موږ په هغې کار وکړو. موږ په هره خبره کې وقفي مو یو کار راغی هلک به رانه خفه شوی سروې ته څوک نه پرېږدي. ما دا زه چې کوم نه ما د حکومت پیسې راکوي یا ما حکومت دغه کوي خو بیا په غاړې ته واچوم په جیب کې دغې پیسې کېدم کله د ګټ لاندې سملم کله د سړک په غاړه سملم دا خلک وایي چې ما د تاج تخت راکړه او دا زه دوه ټکي لیکم دا چېرته ګپ دی اوبه لیکې من له خوا له راشه من خوا له راشه بندول من خوا له راشه چې موږ دې پوه نو خبره مې کوه خو داسې ټلیفون شی پکې راغی ښه نو د هغې وجه دا وه چې تا سره دونه خلک پیدا شوي اوس اسلام تاسو غوره کړئ چې هلکه دا مرکز دی سکندر تاسو غوره کړئ منندر تاسو غوره کړئ اکبر تاسو غوره کړئ بابر تاسو غوره کړئ انګریز تاسو غوره کړئ اوس په دې به بحث کوو زه کلاریږم نه ما که څوک حلالۍ حلال مېږي دا به معلوموو چې ګوره فضل الله دې دی هغو د شګو بوجۍ وه خو بهرحال څوک چې هغو ځاځی زمونږ استاد ځاځی ولې غوره کوو په دې به ما نه پوه کوو پېښور یې ولې نه غوره کوو چارسدی ولې نه غوره کوله نوخان ولې نه غوره دی ولې غوره کول ما په دې نه پوه کوو په دې به تر دې ورځې غږېږم نو شی دا دی چې منګه خراب خلک دي د جانعالم خان چې یو ډېر معتبر نوم دی په دیر کې یو مخکې ورځو کې واده زامن و تاریخ رانه پاتې شوی دا تاسو په خور کې پروت وم دونه خفه وم دونه تاریخي واده کړی نو ما ته بیا لیک کړی دی چې دا ودونه دا چې او موږ یو ډولۍ راوړه څه تور کې به اوس کا کور ته برات تاریخي ژوند یې کړی دی که دی دا خبره اوري نو په پیشنګاټ کې چې زمونږ په جنرال عمرا خان بابا باندې کانفرنس وه په څه ورته وایي پروګرام و نو دا جان عالم خان په هغې کې ناست و ما هلته دا خبره وکړه چې لکه په کلي کې یو کور قدرې اور والي زه غوندې که نه نه خلک په کوڅه کې په حجره کې راولي لکه دا چا دا ولې څه وسو څوک یې خراب کړو لکه موږ دونه حلال شو نو موږ د کلي په سر کې راغونډ شوي چې لکه دا څوک موږ یې ولې حلالولو زموږ دا فوج کوم دی زموږ دا پولیس کوم دی زموږ دا حکومت کوم دی دا موږ کوم دی موږ ولې تعلیم ته سټ کړه چې ماما حلالول دی دې څه مطلب دی دا چې هغه د هغه چې شترمر کو چې خطره پرې راشي شګو کې چې سر منډي چې درنه بې خبره مړ شي دا موږ هغه نو دا اوس بیا تاسو سیندونو ځای واړئ زه به تاسې یو دوه درې اشارې وکړم نور خو ټول ډېر د سیلګرۍ لپاره فټ دی تاسو سره هلته ډنډونه دي چې دریاب ترې راوځي بیا تاسو سره شاه دا واخوا جندب غاړې ته دې خوا دا سره پیشنګاټ او لړم او که نه دا ټول تاسو د دې څه تابع کړي هر سره دې خو نوازه کړي حکومت و حکومت په زه هسې د هغې مثال ورکوم په دې کالام کې په موږ څوک دا ثبوت پیدا کړي چې موږ د کالام دا ټوریزم نه سیلګري دا موږ د سوال باچا جوړه کړې چیلنج مخکې لري څوک راشي زه په 72 کې تللی وم مټلتان بستي سر پرې اخوا سلک نه و خدای ګواه دی که هغه ډریوران چې د لارۍ یوه لارۍ ورته تله چې هغه ډریوران چې کوم دی اوس یې که زه هغو ما له د شپې ځای نه وی راکړی که نه زه به د یخه معلومه هېڅ نه و دا به د سوات خلکو نن شرغشونه چوپال جوړ کړی سبا یې د لرګونه شی جوړ کړ دی هټ یې جوړ کړ دی بله دا رو تاسو د چا په تمه یې حکومت په راځي حکومت نه خو زما د غمه خوب نه ورځي پرېږدئ حکومت په حکومت شل کارونه یې ما د بلاول کم دی وکړي نو ستاسو سره دونه ښکلي ښکلي ځایونه چې د اوچ نه روان چې واخوا ځې د خدای پاک بندګانو زه هغه شوې وه چې ورته وایي که څه ورته وایي شوې غاړې ته هغه اخوا کوټي ګرام او هغې ته د راموړې د لیدو لپاره تلم چې دا متل چې کوي چې خرید راموړې وړو تندر په تالا شو هغې معلومول له ځانه سهار نه مې شروع کړو ماښام د بانګه پورې
څومره ښکلې ځمکه ده سره څومره ښکلی وطن ده انګریز د بل ځای نه دغه پیشنګر جوړی او ستا د نیکانې وطن دی ته یې نه جوړی حکامونه داسې په داسې ترقي کوي نو زما مطلب دی موږ خپل بحث کوو جنګ به بیا کوو نو اوس دا د دې خاوره چې ده دا ډېره قدرمنه خاوره ده ما درته اشارې وکړې چې دومره خلک راغلی دا خلک خو هسې دغه نه خو نه ټي پارټۍ نه خو نه و راغلی که نه که بابر راغلی نو وینه توی شوې ده او د اتلو خرپاو د نیزو ټکا ختلې ده که اکبر راغلی نو دا چل شوی دی که سکندر راغلی دا چل شوی دی که هغه یوناني نندر راغلی نو دا چل شوی دی بیا که انګریز کاکا راغلی نو دغه چل شوی دی نو د اول پوه یو سړی چې دا ګوري که نه لکه ته جان عالم خان په یو ځای کې کور جوړی زه ورشم ښه چېرې ښه نه دلته تا دا کور ولې جوړ کړو د هغه سره پړه کې څه خبره چېرې دا ځمکه ما ولې جوړوو سړی چې څه کار کوي بې پیدې خو نه کوي د هغې ورسره وجې چې دا کار کوم په دې وجه کوو سړی که خپله خور چا ته ورکوي نه هغه نڅا به ورسره ګوري نه چې دا زما د ټول لید نه دی دا خلک څه اخلاقي طور ښه دی او که نه دی دې خو نه کوي چې نو زما مطلب دی چې ستاسو سره دونه شی تېر شو نو نه په دې کانفرنس کوئ که نه زما د قصد دی چې په دیر کې یو څو کسه شاعران دي چې زه دومره متاثره یم که زه نومونه والم اوس په رانه یو څو پاتې شي بیا به ما سره خلک جنګ نه کوي خو وهي نه نو بیا به وار کوي هغه اورجیم شاعران د سره یو د هغه عقل فکر ډک تیمور خان هغه ژبه چې مال ترې واورېده که نه دښمن خان څونه پاکه پښتو په هغه سټیج باندې ویله وردګ غوندې سړی ستاسو سره دی هغه بیل کې چې هغه روډ دی دونه ګران نه دی هغه د سره دی دا نور ډېر شی ملګري هر یو سیر دی بلا شی ملګري سره دي تا څه شعور دی خلکو له ورکو زه یوه خبره کله کله پرې خپل کلي کې کوم ځان د خلکو نه ګیله مه کوئ قارېږئ او ته وایي ولې ځان چا پوه کړي دی خو غوایي نه کوو اخه دی ورته واچول خوري دې ته غوایي نه دی زه به تعلیم مرګتیا کوله زه به پې زه وژنمه د دغه آخرت څه شو هغه هورې څه شوه منارې څه شوه هغه یېرې شوې ما سره خو چې په کلي کښېني ما ته خو هغه ځوتی زما په حلالولو دلته هورې نه لرې دی نه دی پوه ځکه خو په قرآن کې ورته وایي چې نه پوهېږې د هغه چند تپوس وکړئ چې پوهېږي نو زما مطلب اوس به پکې دومره ښکلې پرېږدي یونیورسټیانې ته جوړې شوې کالجونه جوړ شو دا پرایویټ څه ټکنیکل دا درته جوړ شي دوه یونیورسټیانې یې درکړي دي زما یونیورسټي څه کال یې د هغه شرینګل د یونیورسټۍ نه د پاریسیا شی ختم کړو یو میاشت نیمه وشوه ختم یې کړو د هغه خدای بندیانو چې یونیورسټیانې سره یا هغه وخت چې د باچا خان لنډۍ سکول د دید باچا خدای دې قبر د نور ډکې هغه کېږي د نن خو ستاسو دا ګیله نشته که نه چغزره کې ته څونه شانداره یونیورسټي ده بلکې ته د خپل دین تاریخ ګورې نو تا ته موزه نه ده جوړه کړې ستا سره میوزیم نه دی په چکدره کې ټول هر څه یې درله اخیستي نه دي پخواني هم سامان د تېښې د هغه ټیټکس او هغه نه جامې پیزار د دیر د خلکو د خوراک او لوښي او کونډۍ او سمڅۍ او دا او دا او دا عجایبګر ته ورشئ که نه د مشرانو خوا له ورشئ ته چې کومه مالټه پیدا کړې دا مالټه بل دی شته ریډ بلډ دا ډېرېږي ول نو که نه ډېرېږي موږ به ډېر صبر شي خو فلحال خو زما دا خبره ده کوم چې دا ډېرېږي ول نو ته چې ټوپۍ په ښار کې جوړې ډېره ته صنعت درجه ول نه ورکوې ته چې چاقوان او چورکۍ جوړې او ډېرې مشهورې هم دي ته ډېره صنعت درجه ول نه ورکوې ته حکومت ته تمئ زمونږ د پښتنو غټ غضب دا دی چې موږ یو څیز نه صنعت نشو جوړولی هسې خفه کېږئ به نه که نه ما ته ډېر خلک کاري په 1980 کې 1970 چې اوس تاسو وایي په هغې کې دوبۍ دروازه ازاده شوې داسې کور تاسو ښویی شي چې دوبۍ ته او عربو ته او دې ته څوک نه یې اوس خو انګلینډ او امریکې ته ډېر دي نو د 70 نه وړاندې دې سره پورې 50 کاله شو ورورانه په دې 50 کاله کې چې زما د شاه زلمو په دې عربو کې پیسې وګټلې هغه پیسې څه شوې
الټا راغلی زمونږ نه هغه وارث ځمکه واغستې فصل نه راغلی زه کور نه پکې جوړ کړو یا خوا کې دغه ټیپ راوړ او سخرلی کمبل راوړ دغه ته وویل زمونږ دا قانون چې هلکه راغونډ کړې 10 کسان راغونډ کړې 1 لک روپۍ ته ورکړې 1 لک په دې ورکړې موږ ټول به ورکړو یو کارخانه به ودرو ته به پکې هم کار کوې زما دا کلیوال به پکې هم کوي دا ویجن تا سره شته ما سره شته دا به د کندې پورې خدای بندیانو په موږ پورې دنیا خاندي تیارې ته کې د پښتون غټه نانجیزه ما کړی وو کلي ته ناست دنیا یې چل کوي او لکه زه یې عالم څه دی په اسلم څه دي راځئ چې ځان ورقوو خدای ګواه دی هغه تاریخونه مې د بهر نه راوړي دي هغه اوس ماښام مې په ډه کې راغلی یا خدای دې خزانې نه به ته ما وژنې هغه شی مې لیدل چې هر یو مخ ګوري د پښتنو حیرانېږي به چې لکه دغه بهرنو خلکو موږ ته په کوم نظر کاتو دا خو موږ څوک وو نو بهرحال نو په چکدره کې دا قامونه او دا خلک دا به پیدا شي اوس اخوند الیاس بابا بار ځي او سبق ویل او هغه د هغه ځای نه راځي ځای جوړوي دلته د خلکو سره یاروا او دې ته دیرونه وایي دا مندر ته یې به دوی چوکۍ دی ور ورته کوو سر کوي دا زما دې ته ډرامې وایي پاکې ډرامې دې ته وایي یا لکه داني صاحب غوندې سړی راواله د هغه کتابونه وګوره پنجکوړه ګوري هغه وایي د اریایانو د 2 قبیلو د 10 راجان چې راجګان چې ته وایي د هغو جنګ د دې پنجکوړې په غاړه شوی داني صاحب که یو قدم مخکې تللی هغوی د مهابارت جنګ و او مهابارت کتاب هغوی د دیر په دې ځای کې لیکلي شوي تاسو داني صاحب وګوره نو دغه منسوب نه دي خو هلکه دیر ته دیرونه وایي دا مړه دلته مندر و نو دې ته ته د کوشان هغه ملیکه وګوره چې هغه به دلته په تخبایي کې وه او ته یې ملګري ته به درتله ته د هغې ژوند وګوره د هغې کارکردګي وګوره نو زما مطلب دا دی چې دیر زموږ مشرانو موږ ته تاریخ پرېښودی دی نوم یې پرېښودی دی موږ هغه ورانو یا د هغې د دوستو نه یو د ځانه ډرامې جوړه خو که د چا نه تپوس کوې که نه چا نه تپوس هلکه چکدرې ته چکدرې ماما دلته به خلکو چکرې لګولې دا ورکه فیسبوک له ورکه ماما چکرې لګولې دا مونږ وایو خدای دې غرقه تاریخ مورانو زه بیا پاکولی نه شم مخکې کار ته مې پرېږده نه ماما چکرې دا عقل ګوره هوښیار سړی علامه څه ده چې نه پوهېږي خلک بل ته غوږ کېدی زده کوه نه ماما دې خو زما دا زما ګاونډي پکې ورکړی دی پوسټ والا زه د هغه نه کم یم دا که نه د هغې چې ځینې وروڼه یې چې ورکې پردی کتاب ته به کښېني دونه پاراګراف پکې ورکړي دا ته بیا علامه راله خدای غرق کړم دی پوهېږي او زه خو هسې پاتناکې پاتې شوم دوکه څه کوي زما خیاله دا خیال یې پردی ورکړه ستا خیال نه کوم ځای راغی ما وختي هغه یو بمبه کړی هغه ته لکه دا د پلاني کتاب ته لیکلی دا دې چې شاید دغه ما ورکه دا دې ما یې پردی شعري کړه خدای دې غرقه مونږ چې داسې علامت راکړو چې مونږ غرق پاتناکې پېټ پاتې شو دا نه ښه لکه د بل لیک دی دا وګوره ښکلی سوال پې وکړه دا په ما باندې څونه سوال نه کېږي زه خو نه خفه شوم ما نه کار شوم تاسو هغه ملګرو نام کړی که نه د ښځې کنځل پکې ما ته څو پېرې وشو پرېږده نور کنځل خو هغه سیکس ابیوز چې په انګریزۍ کې څه وایي هغه د څه زه په دې پوه یم زه ولې پیار نه غورځم دوی ما که لارئ نو زه یم چې هلکه ته یې نه وایې زه یې نه یم دا به څوک وایي پښتنو تاریخ به څوک خو چې وړي وایي شملې نشان ووه یو پیره به خوش سر سره وکړي نه خواږه ژبه د عزت ژبه د احترام ژبه چې استقرار دې خلکو راوړي که پښتنې راوړي ده نو بهرحال نو چکدره چې اوس موږ واړو نو دا به موږ ګورو چې
چې یو خو ته د بلامبټ سره ټیمرګرې سره به راپورې وځي بیا به موږ د دیل په سیندونه ورته دریابونه ورته خوړونه ورته هغه د کوم راټ ته غاړې چې راځي او دا 15 ادې دي زموږ سره خلک چل کوي د ویښې مور نه ځای پټوي اوس په پنجاب کې 15 سیندونه کم دی چې تا پې وهي چیلنج وښیه یا 15 نه دا څلورو ته معاف شي یو دی وښیه هغه سیند چې سرچینه یې د ده سره ولیو خو یو د سوات او دیره د دې نه ځي او بیا ورته د کشمیر نه راځي دا په کشمیر کې دونه خوله ونه لګوي خو که کشمیر د لاسه وځي نو غر کېږي او اوبه د لاسه وځي زما سره دا 15 سیندونه وو خو زه دومره نه مانه خلک تښتوي زما سره ریګ دی دوی چې دلته کوبا دی د کابل سیند دلته کروما ده د کورمې سیند دلته ګوماتي دی د ګومل سیند دلته سواستو دی د سوات سیند بیا ګاوري دلته 15 سیند چې دی نو هغه پنجکوړه ده په دې به لټون باندې به کوو زموږ ملګري چې زه خبره وکړه هغه ځای نه نیزه غټوي ځان څه وي نو که خدای دې غرقه کېده چې باز وکړو خبره په باز غوڅېږي اوس په دې لازم چې دی ګاوري او ګاوریوس نو که تاسو خبرې زما خو سروکی سره یم خو ما په دې دیر باندې یو کتاب لیکلی و دیر کوستان لاس کاله وشو خو یا خبر څو به شوي په هغې کې ما دا شی راغستی و چې دا ګوري څه شی دی نو بیا داني صاحب د خدای قبر ډوډۍ کې دغه نه مې چې دا اوس که ما ته ما پلانې کتاب دی نه کتلی ما نه بیا هغه وګوره چې ما وکړو بیا خبره پاک وه تاسو سره په دغه ځای کې ځینې خلک اوسي چې هغه محمد کوړ او دینا کوړ او دا کوړ سره دي دغه پنجکوړه د 15 ټبرې کوټه څه ته وایي دا خو کوستانو په خپله لهجه کې وایي دا خو خپله ژبه ده کول نه دی پښتو کې تاسو کوړ چا ته وایي ته موږ چې چاته کنځل کوو نه داسې نه چې کوړ دی داسې کوړ دی خراب دی نو خو دغه کوړ دی محمد کوړ دی دا څه دي هغه کوړ او کوړ او دا شی بدل کړی دی بیا تاسو په دیر کې دننه وګورئ چې دې ته کم کم سیندونه راځي د لوارې طرف کم یو راځي د بریکوټ په کلي کې د ماشپو په دیر کوستان کې د هغې نه کم یو راځي بیا یې په ترله موتی کې شپو هلته وګورئ د هغه غټ جومات یې لرګو ښکلی د هغې پلګۍ غوندې شو د هغې مخې ته سیند بهیږي که نه نو زما مطلب دا دی چې یو د سره دونه ښکلی د ټوریزم دپاره ځایونه دي بل د دونه شانداره تاریخ دی که رښتیا راماندې د پښتنو د کمې سیمې نه دونه خلک پیدا شوي چې دونه حکومتونه یې وکړه بیا ځای په کشمیر کې ده بیا ستاسو هغه سویدار صاحب نوم زما نه یاد شي مړه هغه کشمیر چې د لاغستی دی دیرلام او دیرکوټ او هغه زه کشمیر کې کار کوم په شارده کې سرینګر په خوا کې نو هغه هر څه مې لیدل دي چې کم کم خلک ستاسو هلته نن هم ښخ دی زه دوا ته کوزېږم زمونږ پکې څوک هلته ښخ دي نو کشمیر تاسو څنګه هلته خو یو سمبول و که نه خو لکه موږ بې غوره یو موږ خو کډیواله یو موږ کړی وو بس نو نن یې تاریخ ولیکلی شو د پنجاب او د خلکو سرنیشتي نن ټیم پاس دی هره بلا راغله په پنجاب کې تېره شوې ده قومیت یې نه جوړېږي زما په قومیت باندې ځکه قارېږي چجری نه جوړېږي ولې یو خو نه دي نه د هغو سره نه هغه د منځن شته کوي او ستا شته کاله دې ډک دی دا د نه دي څومره ښکلی سړی تا څه ځای وژاړم نو اوس د چکدرې نه چې ته روان کړې یا به سوات ته راځې یا به هاخوا لوارۍ ته ځان وباسې چا ته راغله او هغه طرفونه بیا چې سوات ته راشې یا به بونیر غاړې ته ځې یا به بره کوستانونو ته ځې یا به د نشان سره کته بټاباد ته ورتاوېږي یا به په پورته باندې ځې کیلاس او ګلګي ته بیا به چین ته وړې دا سانټر دی موږ خو په دې څه کار نه یې کړی سوال کوئ
د کرونا په وجه باندې سړی زه ډېر ګډوډ شوم یو څو کتابونه یې په لاهور کې چاپ کېږي او ډېر وخت وشو او حیران نه پای کې یو په چکدره دی نو موږ وایي چې راځئ ملګرو چې کښېنو په دې چکدر ګور موږ اړه وهله یېرېږو وایي څنګه یېرېږو یاره که زه ملګري راغونډ کړم د یو 500 روپو کې برابر کړم په ما به څه تندر راته شته څه وایي په دل کې د هر یو سړي دونه جایداد دی دونه حیثیت دی ځان هلیکاپټر مغسې شي خو په خپله ژبه په خپل کلتور په خپل تاریخ نشي که ما راوست نو مجمع به سینکه چې لنډه راکوي که نه راکوي دا ما کنټرول به راوستي تاریخ جوړه نو شعر دا دی چې راځئ دا غټ خلک زموږ سره د پیسو اندازه کوي ګوره زه یې تجربه کوم تاسو کور خو مغولو نه دی والی ډک پک کور دی نو راځئ زما په دې حجره کې ډانګډي چوکۍ دا شاعران به راشي ادیبان به راشي تاریخ دانان به راشي ته کور وای نه کوه یو چا جوش یې پوه کوي په دې ذاتي امرنوم کېږي او فیسبوک په دې خوا وړي دې خوا به دې وړي بل به دې خوا وړي دا ما ځای ته راځي دا خانان زما ځای ته راځي چې نه ډوډۍ ورسره وکړئ نشته ویجن دې نشته یعنې هسې موږ سره خلکو کومه لوبه وکړه هم یې حلال کړو هم یې حلال کړو که نه او موږ ته دا سبق په هره جومات کې او په هره کوڅه کې په حلالولو په وخت کې وی چې امریکا د کتاب دی نکاح ورسره کېږي ګران سره د ما خو یره پیدا شو مې مچازې وله مانځي نه کېږي نو چې هغې بیا وواته خپل مطلب سر شو و چې ګوره نن ګورې په بازار کې خلک له وروره پاکست لاس باندې چیغې وباسي او امریکا مرزداباد هلکه دا خو پرون خو بیا د کتاب دی نکاح ورسره کېږي او زمونږ خپل دی نو چې ما وکاتو نو زمونږ هغه ایمان ته وګوره هغه پښتو ته وګوره د خدای هغه مینې ته وګوره هم دې کیا دی امریکا مرزداباد او جن نو دا سړي په اوږه باندې د امریکې وودي کمبل دی دا مونږ خاندي چې مرزداباد نه بیا ورته چیلنج ورکوه واښه به خورمه د ونو پاڼې به خورې خو ته نیسه نه یې دې ته غیرت وایي او که دا نه نه چې طلایي کور ته راوړې دا دې کور ته راوړې نغدې په لکونو پیسې کور ته راوړې کمبل دې ونه په اوږه دی جورابې دې په پښې دي هغه هندوستانیان وایي چې اسکې کاینګې اسکې ګاینګې بیا به دا نخرې نه کوم بیا امریکا جو امریکا ده پروډ ده زمونږ خو پرون یې لاره کې په خپله رضا دغې خلکو ده چې چغې والي چې اوس هغو نغده منع کړه ولیدلې ونې اجت خو پوره شو هغو خو خپل زیولق په کومه طریقه باندې مړ کړو تاسو ماته ووایئ په زلیعق جرنې دې په کومه طریقه مړ کړو تاسو ووایئ دا اوس یې زموږ سره څونه لوبه وکړه څلوېښت کاله جاز راغی او ډرون لاټ کړ او ډرون راغی او اوس وایي تعلیم سره خو چې بل کم ملت یې راته کېښود ما نه خو نن انټرویو باندې راغلی ما ورته یې په رګ لیکم که چې هغه عقل لا نه اوس دی پوهېږم نه امریکې څنګه دا بیان ورکړه زمونږ دې خلکو دا بیان څنګه ورکړو هسې نه چې بل لټې راته ایښی ځکه امریکا هر کار کوي خو د چین نه خو نه ده قلاره که نه د چین ګاونډي ځای ما نه دا پښتون به پې بیا ورڅنګوي زه هغه ساحل صاحب خبره په پردي اشر غوبل کې مرمه نو دا عقل به زه کله زده کوم زه به ځان